الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قرآن الكريم ناغي سورة البقرة ناغي مخوي سحسا ترشو دویمه حصہ شروع داغی سبقونو شو چې په هغې کې څه اعتراضونه د یهودو هغه د هغې جوابونه وشو. یهودو او نصارا یو بل منځ کې روان وو او یو بل ته یې ګردینه وي. الله وایي فالله یحکم بینهم یوم القیامه، الله به فیصله عملی فیصله وکړي په منځ د دوی کې ورځ د قیامت. دارنګې پنځم زجر چې څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه چې جوماتونو نه خلک منع کوي یا جوماتونو کې د الله د ذکر نه خلک منع کوي. تخویف لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. بیا موحدین ته وایي که تاسو یو جومات کې څوک بندوي نه پرېږدي نو بل جومات ته ځئ، ولله المشرق والمغرب. دارنګې شپږمه شبهه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، دوی وایي چې الله نیول دی الله ځان لپاره نازولی. لکه یهودو هغه وایي چې عزیر علیه السلام د الله ولد دی نازولی دی. نصارا وایي چې عیسی علیه السلام دی. الله وایي بل له ما فی السماوات والارض. هغه حدیث دی، حدیث د بخاري شریف کې الله پاک وایي چې بني آدم ما ته کنځل کوي، ما ته نسبت د کنځل کوي او ما ته چې دی ما دروغجنوي. څنګه دا وایي چې دیو ما پیدا کړي دي دوباره یې زه نشم پیدا کولی، نو تکذیب زما دا کوي. دویم دیو وایي چې الله ځان لپاره ولد او ځان لپاره چې د بیبي نسل ده او الله د دې نه پاک دی سبحانه. الله بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او ځمکې دی. بدیع د بدعت نه دی، یعنې بدعت په لغت کې نوي کار دی. په معنا د لغت لغوي چې ذکر شي یعنې نوی کار او دا استعمالېږي په حدیثو کې هم. لیکن په معنا د اصطلاح چې کوم ذکر شي چې هغه نوې طریقه ایجادول دي، قول فعل عمل په دین کې، هغې ته بدعت ویلی شي، هغه ناروا دی. او بیا کل بدعت ضلاله، هر بدعت چې دی هغه ګمراهي ده. وقال الذين لا يعلمون وما شبه، ویا کسان چې نه پوهېږي لولا يكلمنا الله وتأتينا آية، ولخبرنك الله موسى يا ولنا لازم انت معجزة. سؤال د دا دی چې موږ ته نه منو، ولې موږ سره د الله په خپله خبرې وکړي، موږ باندې وحي راشي، یا چې موږ کومه معجزه غواړو هغه دې په تا باندې راشي. الله د هغې جواب کوي كذلك قال الذين من قبلهم، دارنګې ویل هغه کسانو چې من قبلهم چې مخکې د دوی نو مثل قولهم، په مثل د وینا د دوی، شان د وینا د دوی. مخکې یهودو
چې مشران کوم چې شو موسی علیه السلام مخکې هغه هم داسې مطالبې کولې او معجزات ورته راغله او بیا یې ونه منله تشابهت قلوبهم مشابه شوي زړونه دي قد بینا الآیات یقینا واضح بیان آیاتنا لقوم قوم ته یوقنون چې یقین کوي انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا صداقت رسول چې ته خفه کېږم او غمجن کېږم الله وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته یقینا موږ ته لېږلی انا ارسلناک یقینا موږ لېږلی ته بالحق بشیرا بالحق په حق سره بشیرا زیری ورکوونکی منونکو ته ونذیرا ویره ورکوونکی نه منونکو ته ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وتانا وتپوس نشي کېدی خواندانو د دوزخ تانا به دا تپوس نشي کېدی چې دا خلک دوزخ ته ولې تللی تا باندې صرف مسله رسول دي ولن ترضى عنك اليهود هچر برازي نشي ستانا يهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم تر دې چې تابع شي ته د دین د دوی مفسرین لیکلي چې کله مکې نه مدینې ته نبي صلی الله علیه وسلم لاړو او هلته چې دی دلته چې لمونځ به یې کاوه نو بیت المقدس هم مخکې و او کعبه هم او هلته چې لاړ نو لمونځ چې دی هغه بیت المقدس ته کوه نو د دې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم ته خوښه وه چې څه وخت دا پاتې شي دا قبله چې دا یهودو قبله ده چې دا یهود چې دی دا ایمان نه وړي او بیا دې چې دی دا قبله بدل شي نو الله پاک وایي چې ته دا یهود ستا نه تابع کېږي ولن ترضى عنك اليهود راضي به نشي ستا نه یهودیان ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تر دې چې تابع شي ته د دین د دوی قل ورته ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله هغه کامل هدایت دی ولئن اتبعت اهواءهم او کچرې تابع شوي ته د خواهشات د دوی بعد الذي جاءك پس تر هغې نه چې راغلو تا ته من العلم علم د قرآن نه مخاطب نبی صلی الله علیه وسلم او مراد دی امت دی مالک من الله ولی ولا نصیر نبی تعالی د طرف د الله څوک دوست نه امدادي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړی موږ هغوی ته کتاب یتلونه لولي دي قرآن لره حق تلاوتي په حق لوستلو سره حق لوستل د قرآن څه دي مفسرینو هغه لیکلي چې داویداري کوي د هغه احکامو چې قرآن کې دي حق تلاوتي حق اتباعي دویم مفسرین لیکلي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه معنی کوي حق تلاوتي چې دې حرام چې حرام ګڼي او حلال حلال ګڼي دریم شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی هغه لیکي حق تلاوتي نه دا مراد دی چې قرآن تلاوت هغه د هغې الفاظ صحیح کول معنا صحیح کول او تدبر سره او سوچ سره چې دی قرآن کریم تلاوت کول او په دې عمل کول دا ټول په دې کې داخل دي بل حق تلاوت څه ته وایي نور مفسرین لیکلي حق تلاوت چې دی هغه تجوید سره قرآن ویل ډېر خلک داسې دی چې هغو به قرآن زده کړی معنا کتابونه خو قرآن چې دی لفظي هغه به صحیح نه وایي نو د قرآن لفظ اول صحیح کول پکار دي حق تلاوت
أولئك يؤمنون به دا کسان ایمان وړي بدی باندې ومن يكفر به او چا چې کفر وکړ بدی قرآن یا بدی رسول أولئك هم الخاسرون پس دا کسان دي تاوانیان. صلى الله عليه